ډیرو محترمو مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه زه تاسو ته ښودل غواړم. دا وظیفه د لا اله الا الله الملک الحق المبین وظیفه ده. د انتهایی آسان او ډیره زیاته مجربه وظیفه ده د خپلو حاجتونو دپاره او د خپلو مقاصدو دپاره. دا وظیفه تاسو انشاءالله العزیز وکئ، صرف 100 مرتبه. لیکن طریقه یې درته ښیم چې څه طریقې سره به دا وظیفه کوئ او کم وخت کې به یې کوئ، او دغه طریقه تاسو واورئ، عمل پرې وکئ، انشاءالله چې الله تعالی به تاسو حاجتونه پوره کړي او 4 به راته غټې غټې فایدې هم الله تعالی درکړي. راځئ دا ویډیو او دا وظیفه را سره پوره واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو او ډیرو عزتمندو مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ یې، د صحت کې به الله جل شانه خوشحاله او آباد ساتي. الله تعالی دې ستاسو تمام حاجتونه او ضروريات مقاصد د خپلو هزارونو ادا کړي. ډیرو محترمو مسلمانانو، نن د یو خاص وظیفې سره حاضر یم. وظیفه ده لا اله الا الله الملک الحق المبین. بس دغه عمره اسانه وظیفه ده، ډیر وخت پکې نه لګي او د تعداد په اعتبار سره بیا صرف 100 فیرې وایي. 100 فیرې تاسو ته به الله تعالی 4 حاجات ستاسو غټ غټ پوره کړي، او چې کم حاجت دپاره ستاسو کولی هغه حاجت به هم الله تعالی ستاسو پوره کړي. یعنې 4 دا پیدې خو به راته علاوه د هغې دغه نه میلاو شي، یعنې 4 غټ انعامات به راته الله تعالی درکړي. او که تاسو غواړئ چې د خپلو حاجتونو دپاره موږ دا وظیفه شروع کوو، نو هم یې شروع کولی شئ. 4 حاجتونه کم دي مسلمانان وروڼو؟ لومبنی حاجت د ټول نه چې عظیم الشان او غټ حاجت دی، هغه څه دی؟ هغه د رزق د مسلې دی. چې ټوله دنیا وګورئ نو د رزق مسلو پسې اخته ده. کوم غریب دی او کوم مالدار دی، کو امیر دی او کو فقیر دی او کو ګدا دی او کو بادشاه دی، تمام انسانان د رزق یعنی د خېټې پسې ورپسې دي او دنیا پسې ورپسې دي. نو علماء کرام فرمایي چې کوم انسان دا کلمه روزانه 100 وارې وایي او په کم وخت کې به وایي، دا تاسو ته پته شته چې کم ټیم تاسو سره فارغه وي. یعنی کو د ماسپښین مونځ نه پسې وایي، کو سحر مونځ نه پسې وایي، کو د ماښام یا ماسخوتن مونځ نه پسې وایي، او کو د مازدیګر. خو داسې وخت کې به وایي چې تا سره څوک پکې خبرې نه کوي او ته ډېر خشوع وضو سره په اهتمام سره دا وظیفه شروع کړي. نو صحیح شو، وخت هم درته معلوم شو. اوس لومبنی چې کوم انعام دی هغه الله تعالی به رزق تاسو له فراخه کړي، او داسې به فراخه کړي چې ستاسو به په 500 روپو میاشت باندې هم ګزاره کیږي. ګزاره به داسې وي چې بس شکر به وباسي د الله تعالی د سړی به ته میلاویږي. او چې د چا رزق کمزوری وي دې سره به الله تعالی فراخه کړي او الله تعالی ورته ډېره خوشحالۍ ورکړي انشاءالله. دوی مسلمانانو انعام دا دی چې د انسان کې به تباف قبر عذاب نه وي. کوم انسان چې روزانه 100 فیرې دا کلمه وایي، قبر کې به ورته عذاب نه وي. ګوره عذاب د قبر ډېر سخت څیز دی مسلمانانو، صحیح شو که نه؟ نو چې دا موږ 100 وارې وایي د قبر د عذاب، د تیارو، د لړمانانو نه، مارانو نه، د غرنګې د جهنم چې کومه پکې دروازه انسان ته کولاویږي، د هغه یعنی د هر انسان د عمل مطابق که نه، چې نیکوکار انسان هغه ته جنت د باغچونه باغچه د ګرځي قبرو. لہذا د قبر ډېر سخت مشکلات دي او لومبنی منزل دی. صحیح شو که نه؟ قبر د آخرت د منزلونو اولنی منزل دی. نو دا وظیفه چې څوک کوي د ته به الله تعالی قبر فراخه کړي، قبر کې به ورته هېڅ تکلیف نه وي، انشاءالله خوشحاله به وي تر قیامته پورې. دویم دا چې د منکر نکیر سوال جواب چې کم دی، نو دا هم د ایمان په اعتبار سره دی. نو الله تعالی به ورته دا هم اسان کړي او الله تعالی به د ته په قبر کې ډېرې خوشحالۍ ورکړي او د الله تعالی سره به ورته انعامات میلاو شي. لہذا دا خو 4 تاسو ته فایدې ما بیان کړې. اوس یو انسان دی حاجتمند دی، حاجت یې نه پوره کېږي، مقصد یې نه پوره کېږي، مراد دی د زړه هغه نه پوره کېږي، کو د نکاح دی کو د هر یو څیز دی، نو د هغې دپاره به تاسو
د ماسخوتن د مانځه نه پس 314 پیرې دا وظیفه شروع کړئ. مخکې وروسته به 11 کرتې درود ابراهیمي وایي او منځ کې به 314 پیرې دا وظیفه په اهتمام سره تر 140 ورځو پورې وکړئ. صحیح شوه؟ دلته نه یم چې یو ورځ وکړئ او دوه، نه، دا به 140 ورځو پورې پابندۍ سره اهتمام سره کوئ. اوس که څوک وایي زما ډېر زیات غټه حاجت دی او زه یم چې ژر پوره شي، ارجنټ زما کار وشي، نو هغه له پکار دي چې 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړي او د مونځ نه بل ارجنټ څیز باندې الله تعالی هېڅ څیز نه ورکوي، په مونځ باندې ورکوي. 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړه، د هغې نه پس په خپل ځای کښېنه او دا وظیفه شروع کړه. لا اله الا الله الملك الحق المبين او دا 1,001 مرتبه ووایه. مخکې وروسته 11 پیرې درود شریف ووایه. انشاء الله العزیز چې دا د ارجنټ حاجت دپاره دی او چې الله تعالی وغواړي نو دې سره به الله تعالی زمونږ حاجت ارجنټ پوره کړي. مسلمانانو وظایف کوئ، د الله تعالی در مه پرېږدئ، د ګناهونو نه ځان ساتئ. د دنیا زندګي مختصره لږه پاتې شوې ده. خپل آخرت د دنیا د خواهشاتو دپاره مه خرابوئ. خپل الله جل شانه د مخلوق دپاره مه خوشحالوئ. خپل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د غیرو طریقو په طرز باندې مه خفه کوئ. خپله زندګي د سنتو مطابق تېره کړئ. خپله زندګي د الله تعالی د احکامو مطابق تېره کړئ. انشاءالله دنیا کې هم الله تعالی زما وستئ، په آخرت کې به هم ټولې خوشحالۍ زما وستئ. دنیا زندګي دا ختمه ده، د آخرت زندګي ابدالآباد زندګي ده. دنیا دارالعمل دی، آخرت دارالجزا دی. دلته چې دې څه وکړو هلته به کېږي. زمیندار کاکا چې غنم وکري غنم ریبي، چې تماکو وکري تماکو ریبي. الله تعالی دې موږ له عمل کولو توفیق را نصیب کړي. جزاک الله.